دا همدغه فرق ختمولو لپاره چې دا ایکسپرسوې مدین ته ورسي او هلته نه بهر خلک یا د سوات خلک راځي هر علاقې ته موجوده انټرچینج وي او ښه په اسانه به هغه ته ولیږي نو زما خیال دی د اسلام آباد او د پېښور نه به سوات د مدد د مکې نه پورې صرف 2 ګنټې پاتې شي نو دا ترقي ده او دا ترقۍ سره به دا سوات ټولو موجود شي دا ټوریزم زون دی دلته کې په تېر شوي کال کې په 2 ریجن کې په ملکن او په هزاره کې 25 लाख کسان راغلي او 60 ارب روپۍ هغو دلته ریونیو پرېښودې وه نو سوچ کوئ چې د دې سره به څومره د علاقه ترقي وکړي ځمکې ګرانېږي ورسره د هوټلو کاروبار ورسره ښه کېږي زموږ دلته سوات کې صادرې جوړېږي هغه به ورسره خلک اخلي دلته کې به ستاسو نه نور خرڅ کېږي دلته به ټورسټ راځي هغه به دا هوټل د هوټلو کاروبار به ورسره ټیک کېږي نو د دې سره ټوله علاقه وجلېږي کوم خلک چې زموږ بهر دي او د مزدورو لپاره دي انشاءالله هغه واپس به دلته راځي روزګار هم جوړېږي چې یا ته سړکونه جوړ کړي او یا ته انډسټري جوړه کړې دلته هغه شان د انډسټري کارخانې نشي لګېدلی په سوات کې دلته یو انډسټري ده هغه ټوریزم انډسټري ده هغه به انشاءالله د دې موټروې د ایکسپرسوې د ټوریزم سنټر هم په ترقي شي او دا سیمه به ټوله هم ترقي وکړي او دا نه انشاءالله د چترال نه د دې نه بعد دیر ایکسپرسوې ده او د هغې نه بیا پېښور ټو ډېرخان ایکسپرسوې ده دا زما د دې حکومت پروجیکټ دي دا ما انیشیټ کړي صوبایي حکومت په دې کې د چا څه کردار نشته هغه ټیم کې نه څه تو کردار دی پکې د صوبایي حکومت کردار دی پکې مراد پکې دا کردار ادا کړی دی چې دا 22 ارب روپۍ د ځمکې پیسې چې دي هغه د فدرل ګورنمنټ موږ ته راکړي دي او باقاعدې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی داسې نه چې سبا د اولنۍ فیز چې موږ اتفاق کوله نو هلته کې یو زوړ MLA و هغه وایي دا خو ما ډېره مخکې د دې دغه کړی و پروپوزل ورکړی و او دا میتون نمبرې جوړې نو دا خبره زه ځکه کومه چې دلته تیارخواره ناست دی په دې سوات کې تیارخواره پېژنئ نه پېژنئ پېژنئ که نه دلته ډېر تیارخواره ناست دي هغه تیارخواره بیا بریکونه ته وایي دا پروجیکټ موږ کړی دی نو څه ورسره یې نو هسې مزدوري ته وایي نو ما وایي چې د مخکې نه وراتې دې خلکو چې تا وي نه بس نو مقصد دا دا یې خلکو ته زه وایم د چا چې کوم پروجیکټ دی هغه به ابتدا کوي دې سره دلته ستاسو د انجینرینګ یونیورسټۍ د کیمپس میټینګ ته وشوه باقاعده پروجیکټ کې د بارے باندې موږ خبرې وکړو زه نورې خبرې نه کوم یوه خبره اخرنۍ کوم د سوات کې دلته یو سړی راغلی دی د بلې علاقې نه پېژنئ هغه سړی نه پېژنئ نه پېژنئ هغه راغلی دی د بلې علاقې نه هغه علاقې برباده پرېښوده اوس دلته راغلی په موږ باندې حکومت کوي نو زه تاسو ته یم سواتیانو د بل چا حکومت به نه منئ صرف د خپلو خلکو حکومت مه منئ هلکې هر څوک یې په خپلو خلکو هلکې هر څوک خو د بل چا حکومت به څنګه نه منئ چې دلته راغلی دی د سوات 1 نمبر دشمن دی وایي څنګه 1 نمبر دشمن یې دا دی چې څومره پیسو ده د ټرانسفارمرو په مدو کې د سپینو په مدو کې صوبایي حکومت چې کوم فنډز ما دې MPS او MLS ته ورکړي هغې باندې فیل نه کولی دی وایي دا به نه کېږي دا بند کړئ زه چیف پیسو ته وایم چې دا ستا د پلار پیسې نه دي دا د دې عوامو پیسې دي زه دې سړي ته وایم چې دا ستا د پلار پیسې نه دي دا د دې عوامو پیسې دي او دا په دې عوامو نه دي زه د دې صوبې وزیر یم چیف ایگزیکټیو یم همدا سړی به درپسې راولم او په پاکستان نه په هندوستان به دې پاک کړم دا درته چا ویلي دي دا بدماشي تا ته چا ویلې ده چې موږ به ژوندي یو سواتیان به ژوندي او ته به راځې په موږ به بدماشیانې کوې دا بدماشي بلکل موږ د چا نه منو دا د صوبایي حکومت پیسې دي دا موږ د ټرانسفارمرو لپاره او د ستنو لپاره د دې خپلو عوامو لپاره جمع کړي دي چې دلته رژیم پیلاو شي ګیرې چې دا ټرانسفارمر یو دا نه ویلي یو ټرانسفارمر خراب جوړوځي او د پیسو دفتر ته کښېني او په ګډو ځای کې وګرځوي چې پاتې وړي زموږ لپاره ورېږي موږ ریلیف ورکړو دا د خلکو نه خلاص کړو عوامو ته ریلیف ورکړو د صوبې د فنډ څخه دی چې موږ ټرانسفارمر او ستنو ته جمع کړو دلته د ګیس سکیمونه هغه ورځ راغلی ما د څومره ګیس سکیمونه چې موږ کړي د هغې ما ابتدا وکړه اوس مې میټرې شروع کړي ستاسو د دې علاقې د بریکوټ د شموزو د سکیمو هغه هم د ده د لاسه خراب کړو په هغې راته هم بین ولګوم بین یې ولګوم چې دا سکیمونه نه کېږي دا د سوات دشمن دی بله خبره یې راته
زموږ په پارټي کې یو سړي ته ټلیفون وکړو ورته یې ویې خو هغه نه چې ستا دا بې وزیر اعلان هغه ورته ویې محمود خان زموږ وزیر اعلان دی او عمران خان پېښو دی خوب دی داس پېښو دی موږ د هغه نه بله نشو کولی هلکه تا ته وګوره او دې سر ته دې وګوره او دې شکل ته دې وګوره او دې قد ته دې وګوره بلکې د اتیاو یو خبرې دې دا د شیطانانو دي دا ستا حالات دي زه تبلیغ یم او هم همغې درته یم الحمدلله غلا راکې نشته نو راته څوک پوهه نشي ویلی او ګوره تاسو د شیشو په کمرو کې ناست یې ډېر